جزاکم الله. مفتي صاحب زموږ یو ملګری ډېر مخلص ملګری درېږي نه اختر زمان بھائی هغوی پوښتنه کړې ده. هغوی وایي چې کوم واده باندې نن سبا چونکې دا ډېر عام دي، اکثر ودونو باندې ګانې بجانې بجاوېږي. دوی وایي چې کوم واده پروګرام باندې ګانې بجانې داسې محفل منعقد شي او بیا هغوی د ولیمې دعوت وي، خلکو ته دعوت ورکړي. دوی وایي چې په دې واده پروګرام دعوت ولیمه دا خوړل جایز دي که ناجایز دي؟ اوله دا اختر زمان صاحب چې مسلمان دپاره خو دا مناسبه نه ده چې الله پاک دله اسباب مهیا کړي. اول خو ګرځي یو ځای کې بل ځای کې پیسې راخلي، واده کوم ماله اسمونو رواجونو دپاره پیسې پکار دي. یا الله پاک ورته ټول اسباب مهیا کړي، بیا د الله پاک شکریا نه ادا کوي. قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. که زما د نعمتونو شکریا ادا کړې زه به نعمتونه تعالی زیات کړم، او که ته کفر وکړې ناشکري کوې نو زه بیا تا زما فکر ډېر مضبوط دی. نو هغه مسلمانان لا شان نه دي چې دی په واده کې یا الله پاک مشوم ورکړي، اول غواړي چې یا الله مله بچي راکړي مله ښځه راکړي، چې کله الله ورکړي بیا دی شیطان راوغواړي، د هغه ملګري راوغواړي، هغه خوشحالي په هغې کې دا زمان راوغواړي ګانې بجانې پروګرام په هغې کې دا جایز دی. په هر صورت کم وخت کې چې د ګانې بجانې لګیایي په ده وخت کې خوراک خو نه دی پکار. چې کله ګانې بجانې نه خوراک په وخت کې د ګانې بجانې په وجه باندې چې کم رزق دی هغه حرامېږي نه، په هغه وخت کې چې دغه شروع وي په هغه وخت کې خوراک نه دی پکار. او چې کم واده کې ګانې بجانې علما کرامو له پکار دي چې هغه دعوت قبول نه کړي. خلک